مونږ زما عزتمندو د الله رب العالمین یو اهمترین عبادت دی. خلک په هغې کې ډېر زیات کمی کوي. اول خو مونځ کوي نو خو که منزله راشي نو هم په داسې طریقه باندې مونځ کوي چې هغه مونځ د سر اړو مونځ نه وي. ګورئ بعضې خلک راشي منزله او د کارغه په شانتې زر زر ټونګې ولګوي او زر زر د مانځه نه ځان خلاص کړي او بهر ته وځي لاړ شي. زما عزتمندو دا مونځ د سره مونځ نه دی. زما عزتمندو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل د صحابه کرامو سره ناست دی، یو سړی راغی نبی علیه الصلاة والسلام په مخ کې مونځ وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله هغه مونځ وکړو د نبی علیه السلام مجلس ته راغی، سلام یې واچو. نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته د سلام جواب ورکړو. بیا نبی علیه السلام فرمایل ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس لاړ چې مونځ وکړه تا مونځ نه دی کړی. دی واپس لاړ د صحابي بیا یې مونځ وکړو، بیا راغی په نبی علیه السلام باندې سلام واچولو. نبی علیه السلام د هغه جواب ورکړو، بیا یې ورته دا جواب ورکړو چې ورش لاړ چې مونځ وکړه تا مونځ نه دی کړی. درې پیرې نبی علیه السلام دی واپس کو. چې کله په درېیم پیر باندې دی راغی نبی علیه السلام ته وفرمایل الله رسول ماته خو له دې نه زیات علم نشته دی، ماته له دې نه ښایسته مونځ زه نشم کولی. نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته د مانځه طریقه وښودله چې ښایسته اودس وکړه، ښایسته چې کوم دی نو هغه نیت وتړه، ښایسته تسبیحات ووایه سبحانک اللهم وغیره، ښکلې رکوع وکړه، په رکوع کې مطمئن شي، په اطمینان باندې شي. نو بیا رکوع نه چې کوم دی نو هغه پاسه بیا چې کله ودرېږي نو ښکلی نیغ شه، چې کله په اطمینان شي بیا سجدې له ځه. مطلب د هغه رکوع او سجده هغه صحیح نه و لکه څرنګه چې په اوسنۍ زمانه کې زمونږ د مسلمانانو جوړ شوي دي. حدیث مبارک کې د دې ډېر لوی وعیدات راغلي دي. یو حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې زر زر مونځ وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمایل دې سړي چې څنګه مونځ وکړو که په دې حالت کې دی وفات شي نو دی به په دین محمدي باندې نه مړ کېږي. یعنې دا د ما طریقه نه ده په کومه طریقه باندې چې ده مونځ وکړو. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه په مخ کې یو سړي مونځ وکړو چې د هغه رکوع او سجده هغه صحیح نه وه. راغی او د کارغه په شانتې ټونګې ولګولې او بیا چې کوم دی هغه لاړو. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایل که دا سړی په دې حالت کې وفات شو نو دا حالت دا سړی به په دین محمدي باندې نه مري. یعنې دا د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. حدیث کې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه دغه شانتې مضمون یو روایت را نقل شوی دی. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه یو سړی ولیدو چې رکوع او سجده صحیح نه وه. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د هغه نه تپوس وکړه چې کله یې مونځ وکړو چې ده دا مونځ څومره وخت نه کوي. نو هغه ویل 40 کاله مې وشو چې دا مونځ کومه. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې 40 کاله تا وشو که چېرته ته په دې حالت کې مړ شي ته چې څنګه مونځ کوې نو ستا دا مونځ چې کوم دی دا ستا دا طریقه چې کوم دی دا به د نبي علیه الصلاة والسلام خلاف وي. نو حدیث مبارک کې لوی وعیدات راغلي. حدیث کې راځي چې کله یو انسان په ښکلې طریقه باندې اودس وکړي او بیا مونځ وکړي، د هغې رکوع، د هغې سجده، د هغې قومه، د هغې جلسه په ښکلې طریقه باندې وشي نو دا مونځ چې کوم دی ده ته دعا کوي. الله رب العالمین دې ستا حفاظت وکړي څرنګه چې ستا زما حفاظت وکړو. صحیح ده. بیا دا مونځ چې کوم دی په ښایسته کپړه کې چې کوم دی راونغښتلی شي او بره اسمان طرف ته ځي الله رب العالمین ته د ده لپاره د اسمان دروازې کولاو شي او الله رب العالمین ته ورسیږي دا مونځ قبول شي. او کله چې یو انسان د کارغه په شان ټونګې ولګوي او د هغې د قومې هم خیال ونه ساتي، د جلسې هم خیال ونه ساتي او په مانځه کې چې کوم دی نه خشوع دی نه وضوع دی، په مانځه کې سوچونه دي فکرونه دي نو دا مونځ چې کوم دی درته بددعا کوي. الله رب العالمین د دغه شانتې چې کوم دی نو ذلیل او رسوا که څرنګه چې تا زه ذلیله کړم یعنې زما حفاظت دې ونه کړو او زه دې برباد کړم داسې دې الله برباد کړه. خیرې ورته کوي زما عزتمندو دا مونځ. او بیا دا مونځ چې کوم دی په یو ښه کپړه کې چې کوم دی راونغښتلی شي بره اسمان طرف ته ځي، د اسمان دروازې ورته کولاو نه شي. نو بیا دا د یوې کپړې کې چې کوم دی نو هغه راونغښتلی شي او د مونځګزار په دې مخ باندې وویشتلی شي. صحیح ده. د مونځګزار په مخ باندې وویشتلی شي. زما عزتمندونو ګورئ د زر زر مونځ کولو ډېر لوی وعیدات راغلي دي. حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په ټولو کې بدترین غل هغه دی چې هغه د مانځه نه غلا کوي. صحابه کرامو وفرمایل د الله رسوله د مانځه نه به څرنګه غلا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې د هغې قومه، د هغې جلسه، د هغې رکوع، د هغه سجده هغه په صحیح طریقه باندې نه وي. دا د ټولو نه بدترین غل دی زما عزتمندو. د غلا سزاګانې او د غلا چې څه دي خو مونږ او تاسو ته معلوم دي. نو پکار ده چې مونږ او تاسو مونځ کوو او هسې هم جومات ته راشو په مونځ کوو اودس وکړو په جمع کې چې کوم دی نو اودس کول ګران وي نو بیا چې کوم دی په ښکلې طریقه باندې د مونځ کولو اهتمام کوو. نو الله رب العالمین چې په مانځه باندې څه ورکوي انشاءالله په کاملې طریقې سره به مونږ ته راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.